أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة الأعراف 34 نمبر آیت. په دې آیت کې هم تخویب ته د اسلام د دشمنانو د پاره او د اسلام د مخالفینو د پاره، او هم دې کې د یو سوال جواب موجود دی. تخویب په دې طریقه باندې ده چې د اسلام دشمنانو د پاره خبرداري دی چې په الحال تاسو چې څومره ښایسته ژوند تېروئ او څومره سهولیات او د الله تعالی په نعمتونو کې پټ اوسېږئ، بیا هم د اسلام سره دشمني کوئ او دا اوسه پورې الله تعالی راونه نیولی. نو دا د دې خبرې معنا نه ده چې تاسو په حق یې یا الله تعالی په تاسو باندې لاس نه رسېږي، دا خبره نه ده، بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسو د پاره یو ټیم مقرر دی او هغه ټیم چې کله راورسېږي تاسو به خامخا هلاک کېږئ، تباه کېږئ. نو دا تخویب شو. د سوال جواب هم په دغه طریقه باندې دی. مشرکانو به اعتراض کاوه چې موږ په ناحقه باندې یو، موږ حرام ته حلال ویلي، حلال ته حرام ویلي، په ناجایز باندې یو شرک هم کړی دی. نو بیا الله تعالی موږ هلاک کوي ولې نه ساتیم؟ ولې موږ خو روغ رمټ یو ورسره څخه برابر دي، هېڅ کمی نه لرو. نو ویل زموږ دومره خوشحالي د سهولیاتو ژوند چې کله تېروو د وسایلو، نو دا ویل دې خبرې دلیل چې د الله تعالی خو یو د کارونه زموږ ټیک روان دي. نو دې کې جواب وشو چې داسې نه ده، بلکې ستاسو د هلاکت دپاره یو مقرر ټیم مقرر شوی دی او ستاسو د ګناهونو په وجه باندې الله تعالی تاسو فوري نه رانیسي، په خپل ټیم باندې هم رانیسي. هغه ټیم چې کله راورسېد نو بیا نه تاسو وروسته کېدی شي نه مخکې کېدی شي. نو الله تعالی وایي ولکل امة، او د خبره د هرې ډلې اجل یوه نیټه ده. فاذا جاء، هر کله چې راشي، اجلهم نیټه ردوي، د هلاکت نیټه راورسېږي، د عذاب نیټه. لا یستأخرون ساعة، نو دوی نه وروسته کېږي یو ساعت، ولا یستقدمون، او نه وړاندې کېږي. د تباهي ټیم چې راورسېد نو وروسته کېدو مخکې دواړه پکې بیا نشته، خپل ټیم باندې به خامخا هلاک کېږي. نو دا د دې لپاره تخویب شو او ورسره د دوی د سوال جواب شو. الله تعالی وایي یا بني آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. موږ وویل آدم علیه السلام ته، د آدم علیه السلام اولاد دې کې قلنا ټکې پټ، او دلیل په هغې باندې سورة البقره 38 نمبر آیت دی. 38 نمبر آیت کې چې تاسو راوړو هغه تاسو ویلې. الله تعالی آدم علیه السلام ته وایي چې قل نهبطوا، موږ ویل کوز شئ، د جنت نه کوز شئ. فاما یأتینکم مني، کچېرته کې راشي تاسو زما طرف نه هدایت، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چا چې زما ته هدایت تابعداري وکړه نو هغې باندې ویره او غم نه راځي. هغه 38 نمبر آیت کې نه معلومیږي چې په دې کې قلنا ټکې شته دی او د دې د هغې واقع سره تعلق دی چې کوم د آدم علیه السلام د اسمان نه راکوزېدلو واقعه د هغې سره تعلق دی. بیا به حاصل داسې شي چې موږ وویل په وخت راکوزېدلو د آدم علیه السلام کې انسانانو ته چې یا بني آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، اما یأتینکم رسل منکم، که چېرته کې راشي تاسو زما طرف نه پیغمبر، یقصون علیکم، چې بیانوي تاسو ته آیاتونه سمه. قلنا ټکې پکې راایستل او د هغې واقع سره مربوط کول، 38 نمبر آیات په دې باندې ثبوت پیش کولو ضرورت په دې خبره باندې دی. که داسې ونه شي نو د اسلام دشمنان د دې نه یو بل عقیده ثابتوي. هغې دا وایي چې الله تعالی په قرآن کې انسانانو ته وویل چې یا بني آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، که راشي تاسو پیغمبران چې ستاسو نه وي او بیانوي تاسو زما آیاتونه، نو وایي دې نه معلومه ده چې نبي علیه السلام نه بعد به نور پیغمبران نازي. نو دا انکار د ختم نبوت شو، او انکار د ختم نبوت دا قطعی کفر دی. ځکه د نبی علیه السلام آخري پیغمبر کېدل دا د قوي آیاتونو نه او د قوي روایاتو نه ثابت دي، او په دې اتفاق ده چې د منکر د دې نه کافر دی. څوک دا عقیده نه لري چې نبی علیه السلام آخري پیغمبر دی، بلکې داسې وایي چې نبی علیه السلام هم پیغمبر دی، وروسته نور هم راتلی شي. دا خلک قطعي کافران دي. د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې کله چا د پیغمبرۍ دعوه وکړه یا د نبی علیه السلام نه وروسته د چا د پیغمبرۍ تایید یې کاوه، لکه ډېرو دلګانو پیغمبرۍ دعوې کړي دي، او دغه کسان چې کوم دي منکرین ختم نبوت والا کسان، څوک ورغه هغې ته وویل چې لکه تاسو د ختم نبوت نه منکر یئ،
تاسو به خپل دعوه باندې دلیل پیش کړئ چې یاره د نبی علیه السلام نه بعد غني بل پیغمبر راتلی شي وای تش د دلیل له مطالبه سره هم د انسان د اسلام نه مرتد شو وخت دا دومره سنگینه مسله ده چې په دې باب کې به تجارت دلیل هم نه مطالبه به هم نه کی قطعی کافر دی چې څوک نبی علیه السلام اخر پیغمبر نه مني قطعی کافر دی دلیل مطالبه به هم نه کې دا هم ګناه ده ځکه قطعی روایت او قطعی احکامو کې څوک دلایل نه غواړي لکه سړی راشي نعوذ بالله الله نه منم دهری دی ته دلایل ته پوښتنه دې مکوه ځکه چې دا د خبرې نه منکر شوی دی چې دلیل ته خبر ضرورت پاتې نه دی نو امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا چې په دې باب کې ما چاره دلیل مطالبه هم نه کی نو د ځکه کې د آیات ترجمه دا شو چې کله آدم علیه السلام را کوزیدو نو الله تعالی ورته ویل چې الله تعالی موږ ورته ویل چې ای اولاد آدم علیه السلام کراج تاسو زمار طرف نه پیغمبران کراج تاسو پیغمبران منکم چې تاسو نه یعنی انسانانی یقصون بیانای علیکم تاسو باندې آیات زمایاتنا فمن اتقوا هغه چې پرهیزګاری وکړه یعنی دا پیغمبر د مخالفت نه ځان وساتو دا پرهیزګاری شو واصلح خپل عمل ټیکو یعنی دغه تعلیمات برابر خپل عمل شروع کو فلا خوف علیهم نو هیڅ یاره په دی باندې ولا هم يحزنون نو دوی غم جن کیږي خوف روانو حالات مبارک یریدل چې یاره قبر کې بس کیږي آخرت کې بس کیږي او زو به ګناګارو کې هم کنه په نیکانو خر کې بیم اسنه د اسلام ایمان مات شوی کافرانو کې شمار نشم دا یری د هر چا سره شته دا یری دي روانو حالات مبارک یریدل حزن چې کوم دین بتیرو حالات پس کړهدل ته ویل کیږي نو قیامت کې به کافران گمراهان خلق فاسقان ټول په دې خبره باندې سخت خپي کړيږي به چې دنیا کې موږ خپل دومره قیمتي عمر پس چې ځای کو جنگ جګړو کې خفګانونو کې دنیا پر جمع کولو کې دین د پاره هیڅ شی مونږ او دغه شان دنیا نه رالو نو اوس دغه ژوند واپس نه راځي چې دغه باندې موږ جنت وګټو دغه ژوند د جنت غټلو د پاره او موږ اساس په بل شي کې ځای کو نو دا حزن شي نو دې څنګه چې کم کسان د پیغمبر په تعلیماتو مبارک پرهیزګاری وکي یعنی مخالفت نه ځان وساتي واصله خپل عمل ټیک یعنی مدغه تعلیماتو باندې عمل وکي نو باندې ټیم کې باندې سړی یاره او غم دوانه ختم شي روانو حالت مبارک به یریږي نه ابتیر عمر بسیبه کړيږي نه والذین وحق کسان کذبوا دروژن غني بی آیاتنا زم آیاتنا آسمانی احکام ته دروژن احکام وجد الله تعالی احکام نه دي واستكبروا عنها وزان لوی غړي د دینه فاذا آسمانی احکام باندې عمل کول باندې ته ځان بدی ښکاری لکه مثال به تور باندې ګیره پر خودل شو شرعي جامع غوستل شو دغه شان د کې شرعي احکام باندې عمل کول او ځان بدی ښکاری چې بدی به څنګه عمل کوم خلک بسوي او بدی خو بدی ښکارم نو بشرعي احکام باندې چې کوم خلک ځان بدی ښکاری دي د استکبار ویل کیږي واستكبروا ځان لوی غني عن هذه آیاتنا ان بدی باندې عمل کول او ځان بدی ښکاری اولئک دا کسان اصحاب النار خوندان د ور دي هم فيها خالدون بدی کې به همیشه یعنی دا دایمي کافران دي نو همیشه په جهنم کې پراته